أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الطلاق واسروان ده الطلاق مرتان تسنیه ده او د دې معنی ده مرتن بعد مرتين یعنی یو کار د یو ځل نه وروسته بیا په دویم ځل باندې کول. نو د طلاق مرتان نه مراد طلاق رجعی ده، یعنی یو سړی خپل بیبي له طلاق ورکړي نو دوه کرته ده، دوه پیرې ده، رجوع کولی شي که عدت کې دننه وي او که عدت نه بهر وي، او که ژوند کې درېیمه پیره د طلاق ورکو نو بیا دې په درېیمه پیره چې طلاق ورکو نو بیا د دغې زنانه سره نکاح نشي کولی تر څو پورې چې هغې د بل چا سره نکاح نه وي کړی. ځکه بیا وروسته راځي د دې نه فإمساکم بمعروف او تسریح بإحسان، د دوه پیرې طلاق ورکولو نه وروسته بیا خو یا ښځه کا کور کې وساته او یا بیا یې رخصت کا، هغې نه وروسته به بیا ستا دپاره دا جایز نه وي. طلاق رجعی مرتان دو کرته ده. دا الطلاق نه مراد طلاق رجعی، نو ځکه معنی کې مونږه رجعی وکړو، ورنه طلاق معنی طلاق ده، یعنی یو زنانه د خپل نکاح نه بهر ویستل ازادول دې ته طلاق وایي. طلاق رجعی مرتان دو کرته ده. فإمساکن نو یا بیاسات فإمساکن نو ساتل دی. امساک وی اسارولو تا چیزان سره بیا اساره کا. فإمساکن نو ساتل دی بمعروف د شریعت مطابق او تصریح یا رخصت ولدی بإحسان بخیست طریقې سره. نانه چې طلاق ورکې نو بیا ته دشمنی جوړه کا، نه چې طلاق ورکې نو هغه په ښایسته طریقې سره به بیا رخصت دی. ولا یحل لکم او حلال نه دی دپاره ستاسو، دا خطاب دی سړو ته، او حلال نه دی دپاره ستاسو ان دا خبره تأخذو چې واخلئ تاسو د دې زنانو نه مما د هغې مال نه آتیتموهن چې ورکړي دي تاسو هغوی ته شیئن هشی چې شی تاسو مہر کې ورکړی نو بیا ستاسو دپاره روا نه ده چې د طلاق په صورت کې تی هغه واپس واخلئ، الا مگر ان یخافا که یریږي دا دواړه، یعنی ښځه خاوند دواړه یریږي د څه خبرې نه الله یقیما چې قایم به نه کړي، الله یقیما چې پابندي به ونه کړي حدود الله د حدونو د الله د پولو د الله. دلته د حدود الله نه مراد د الله احکامات دي، چې یعنی ښځه او خاوند دواړه په دې خبره یریږي چې یاره یو بل سره مونږه که ژوند تېرو نو زموږ سره نقصان به کېږي د الله په حکم کې، یعنی د الله حکمونه چې د هغه پوره نه کړو انصاف به ونه کړو نو که دا دواړه په دې خبره یریږي ای یخافا که یریږي دا دواړه الله یقیما چې پابندي به ونه کړي حدود الله د پولو د الله. فإن خفتم نو که یریږئ تاسو، اوس دا خفتم دا د جمع صیغه ده، ای یخافا د تثنیه صیغه او د خفتم نه مراد چې دی هغه ټبر د ښځې او د خاوند دی، اوس هغوی ته خطاب دی.
فإن خفتم نو کیریږي تاسو الله یقیما دې خبرنا چې قائم ونکي پابندي ونکي دا الله چې دا اصل کې دا مرکب دی دا ان اولانا نو معنا زکا نافیه مونږه کو الله یقیما چې پابندي ونکي دا دواړه یعنی خذ خاون حدود الله د قلود الله فلا جناح نشتد سغنا علیهما پر دوړو باندې وزدلته مسله چې ذکر کوي هغه د خلې دا خله دې ته وایي چې یو زنانا دا وایي چې رز د خپل مہر کې ټول یا نیم یا صحیح صداغه د خپل خاوند ته واپس کوم پرې وې د موتا دې مال طلاق راګي او هغه په خبره باندې رضا شي اذا ټیک ته تعالی طلاق در کومه پدې کې صحیح سمات پرېدا نو الله فرمایي دا دې کولې شي راسي پدې طریقې باندې معاملې کولې شي پدې باندې سګونا نشته ده فلا جناح نشته ده سګونا علیهما پدې دواړو باندې فيما فهاغس پیس مال کې افتدت چې فدیه کې دا زنانا به باغی سرا یعنی کدا زنانا دغه مہر د سشی فدیه کوي او دغه سړی له ور کوي نو پدی باندې سګونا نشته نه په زنانا ګنا شته نه په سړی شته ده فيما فهاغ مال کې افتدت چې فدیه کې دا زنانا به باغی سرا تلک حدود الله دا پولی دا اللہ دی فلا تعتدوها نو متیرے گئی دا دینا مخی متیرے گئی تجاوز مکوئی دا دا اللہ دا دی پولونا ومن یتعدا او سوک چی مخی تیروتو حدود اللہ دا پولو دا اللہ نا لکنن سوا دا دی وقت مسلمانان ناول خود دا اللہ قانون معلوم ندے او کمعلوم شنو نمانی نا او دنیا تا ګوري د دنیا فائدو تا ګوري دا الله قانون منل ته څوک تیار نه دی و مَن يتعدى او څوک چې تیر وته مخکې حدود الله د حدود الله نه فاولئک نو دا کسان هم الظالمون دي ظالمان دي هم الظالمون دي په خپل حق کې کمې کول کړي یعنی دنیا کې خدا پته نه لګي لیکن چې کله مړ شي بیا ورته پته ولګي چې الله قانون مات کړو او داغه سزا و دریم طلاق چې داغه ذکر کړي فإن طلقا نو طلاق کړه دا بي خپل دا زنانا فلا تحلوا نو ندرا فلا تحلوا له نو ندروا دغه زنانا له د پار دغه سړي دغه خاون من بعد رستاد دینا یعنی رستاد د دریم ځل د طلاق نه او ما تاسو پرون درس کې مداویلو چې د دریو طلاقونو مراد 1 2 3 نه ده چې په یو مجلس کې ته طلاق یا په دریو میاشتو کې ته طلاق ہے د دې نه مراد دا ده چې بجوند کې تدو پیره طلاق ورکې نو بیبي سره بیا نکاح کولای شي رجوع کولای شي لیکن که په دریم پیره دې طلاق ورکو نو بیا رجوع نشي کولای بیا باغ چرته بل ځان نه میړه کوي نو دا د دریم ځل طلاق خبره ده فإن طلقا نو طلاق کچری طلاق اکڑا دا زنانا فلا تحلو نو نظر وادا زنانا لہو دا پارد دی سڑی من بعدو رستاد دی درینزل طلاقنا حتی ترد پوری تنکحا چنکاو کی دا زنانا زوجن دخاون غیرہو دبل سرا غیرہو چی سیوا دا خاون نئی دی زوڑ خاون نا سیوائی دا هغه سره به نکاح کوي تر کومه پورې دا هغه سره نکاح نه کړي نو دا زنانه د پار روانه ده نو اوس خلکو سو وکړل اوس خلکو د دین حلاله جوړ کړه الان کې حلاله حدیث کې راځي الله پیغمبر فرمایي چې حلاله کول کې او د چا د پاره چې حلاله کوي په دواړو د الله لعنت ده دا لعنتيان خلق دي او نن زمون په معاشره کې خلق لاړ شي مسله مولوی صاحب ته وکي چې مولوی صاحب دغه شانته مسله شوې ده هغه سم پروا مکو حالانکه هغه وړاندې ځل طلاق ورکړي دا وته نو چې لکه تا وړاندې ځل طلاق ورکړي ته بیا مسل نکاح کولای شي نه
وایي چې څه مسله به درله جوړه کړم نو یا هم مولوي صاحب ځان سره ولا دغه وکړي چې بس صحیح ده زه به نکاح وکړم بیا به یې پرېږدم یا بل څوک وله وګوري نو دا اصل کې زنا ده حلالې ملالې اسلام کې نشته دی دا زنانا چې د بل سړي سره نکاح کوي نو اګریمنټ به نه کوي چې د دومره ورځو دومره شپو دپاره دا نکاح به د دې تر عمره یي په دې کې به داسې اګریمنټ نه وي بلکې چې تر کومه پورې ژوندي د دې یو بل سره نکاح وشو ښځه خاوند دي هغه چېرته ناچاقي راله د هغې د وجې نه طلاق ورکړو هغه جدا خبره ده لیکن د مخکې نه به منصوبې بندیانې نه کوي حتی تر دې پورې تنکحا چې نکاح وکړي دا زنانه زوجن د خاوند غیره بل سره فإن طلقها نو که طلاق کړه دا زنانه د بل خاوند که چېرته ناچاقي راله او د بیا دا زنانه طلاق کړه فلا جناح نو نشته دی څه ګناه علیهما په دې دواړو باندې په دې دواړو باندې نه مراد دا زنانه او هغه وړومبی خاوند چې چا وله مخکې طلاق ورکړی مراد دې هغه دی فلا جناح نو نشته دی څه ګناه علیهما په دې دواړو باندې ان یتراجعا چې رجوع وکړي یو بل ته چې راوګرځي یو بل ته ان ظنا که ګمان د دې که خیال د دې که یقین د دې ځن کله په معنا د یقین او کله ګمان راځي ان ظنا که ګمان د دې ایو قیما دا چې پابندي به وکړي حدود الله د حدود الله کوز د دودا خیالي چې بس صحیح د جدایي موږ سبق راکو او ان شاء الله د دې نه پس به موږ د الله د حکمونو پابندي کوو الله وی بیا څه ګناه نشته که یو بل سره رجوع وکړي یو بل ته او بیا دوباره نکاح وکړي وتلک حدود الله او دا پولې د الله دی یعنی دا احکامات د الله دی یبینها بیانې دا لقوم د پاره د هغې قوم یعلمون چې پوهېږي رکوش دی که نه مخکې ده چشمې را لرې شوي دي نه لقوم د پاره د هغې قوم یعلمون چې پوهېږي وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ او کله چې طلاق کوي تاسو زنانا فبلغنا نو ورسېږي دوی اجلهن نیټې خپلې ته د نیټې نه مراد چې د هغه عدت دی چې هغه 3 میاشتې یا 3 حیضه یا وضع حمل دی فامسکوهن نو ایثارې کوي دوی د ځان سره بالمعروف د شریعت مطابق یعنی د دې عدت پوره شو او د عدت نه وروسته اوس دلته مترجمین چې هغه چونکې د هغوی نظریه څه نوره ده نو دې دپاره هغوی بیا په معنه کې هم لږه غونته کې تبدیلي راوړي هغه چې بیا فبلغنا اجلهن معنه کوي نو هغه څنګه کوي وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ او کله چې طلاق کوي تاسو زنانا فبلغنا نو قریب شي دوی اجلهن نیټې خپلې ته فبلغنا نو معنه بیا دوی ساخلي چې نږدې شي حالانکې دا معنه نه ده فبلغنا چې ورسېږي دوی اجلهن نیټې خپلې ته یعنی هغه عدت د دوی پوره شي نو چې عدت پوره شو نو د عدت نه وروسته هم دا خاوند ورسره بیا نکاح کولی شي نو ځکه الله وایي فامسکوهن نو ایثارې کوي وساتئ دوی بمعروف د شریعت مطابق او سرحوهن یا رخصت ورکړئ دوی ته بمعروف د شریعت مطابق ولا تمسکوهن او مساتئ دوی ځان سره ضرارن د پاره د ضرر ورکولو لتعتدو چې زیاتې کوئ تاسو ښځه د دې دپاره کور کې مه ساته چې ته به تارچر کې هغه تکلیف به وله ورکې ضرر به وله ورکې د غلامې غونته کې به دې ساتلي د دې دپاره یې مه ساته ځکه مخکې الله رب العزت بیا د دې وضاحت کوي چې دنیا کې څومره ظلم کې دا به دنه بیا وځي هلته ولا تمسکوهن او مساتئ دوی ضرارن د پاره د ضرر لتعتدو چې زیاتې کوئ تاسو ومن یفعل ذلک او چا چې وکړو دا کار یعنی د ظلم د پاره که چا ښځه کور کې وساتله فقد ظلم نفسه نو یقینا د ظلم کو په ځان باندې د اصل کې ظلم د ځان سره دی ولا تتخذوا او منیسئ تاسو ای مؤمنانو آیات الله حکمونه د الله آیتونه د الله هزوا ټوکې
د الله د آیاتونو سره ټوکې او ملنډې مه کوئ چې د الله کتاب یو حکم بیان کړل او ته ټوکې او ملنډې کې د هغې سره سورت توبه کې راځي چې کله دا ټوکې ملنډې و منافقینو کول هغونه به یې تپوس دا خو موږ هسې مذاق کوو نو هلته ورته الله ویلي دي چې تاسو د الله د آیاتونو سره او د الله د رسول سره ټوکې ملنډې مه کوئ یقینا تاسو کفر ته داخل شوي دا کفر دی چې د الله احکامات سړي ته بیان شي او بیا د هغې سره ټوکې کوي ولا تتخذوا او منسئ تاسو آیات الله آیاتونه د الله یعنې حکمونه د الله هزوا په ټوکو سره وذکروا او یاد کوئ نعمت الله نعمت د الله علیکم چې کړی دی په تاسو دا لوی نعمت دی د الله چې الله موږ ته هدایت کړی دی د دې نه بل لوی نعمت نشته دی او هغه هدایت د پیغمبر او د کتاب په شکل کې دی وما انزل او هغه کتاب چې نازل کو علیکم په تاسو باندې یعنی دا کتاب دا د الله لوی نعمت دی دا نعمت یاد کړئ وما انزل او هغه چې نازل کړی دی علیکم په تاسو باندې من الکتاب د کتابنا والحکمت او فهم د کتاب پوهه د کتاب یعظکم نصیحت کوي الله پاک تاسو ته به په دې سره واتقوا الله ځان بچ ساتئ د نافرمانۍ د الله نه واعلموا او پوه شئ ان الله بېشکه الله پاک بكل شيء په هر شی باندې علیم ښه پوهه دی سبحانک اللهم وبحمدک